رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة الزخرف آية نمبر 20. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا और उवे हगुई मुश्किन मक्का तरफ ते इशारा दा लव शाह अगर क उगाड़ी अर्रहमान रहमान मा अबदनाहुम न नबमुंग इबादत को दद्वी मा नश्ता लहुम दद्वी द पारा बिजालिका पदे खबर है कि मिन इल्मिन से इल्म इन और नदी हम द्वी इल्ला मगर यखरुसून सिर्फ अंदाजे लगोलो वाला खलक हिसाब लगोलो वाला खलक और उवे अगुई कचरे उगाड़ी रहमान दुमुंग में इबादत न कोल ददी फरिश्तों ददी माबूदानो और नश्त د دوی د پاره په دې خبره کې څه علم او نه دی دوی مګر صرف اندازې لګولو والا. A little reminder د دې نه مخکې مونږه د مشرکین مکه ذکر ویلو چې هغوی به د فرشتو باره کې وی چې دا د الله تعالی لوریانی دي یہ الله کی بیٹیاں ہیں اور بیا به د فرشتو یو قسم له عبادت هم کو چې دا فرشته زمونږه پیغام رسي الله ته دا زمونږه د الله په منځ کې یو mesengers دي اور بیا به د خپل ګناه د خپل عمل یو قسم له اغزان باندې به الزام هم نه راکو په الله باندې به ټول خبره راوړوله که دا موږ د فرشتو عبادت کوو د سینټس عبادت کوو که د عیسی علیه السلام مخکې عبادت شوی دی نو دا څه د خلکو کسور نه دی دا خو الله غواړي ځکه داسې کیږي د الله د ارادې نه بغیر خو څه نه کیږي نو چوری اوپر سے سینه زوری دا د دوی اټیچیوډو وقالو او دوی به وی لو شاء الرحمن کچر اوغاړي رحمان ما عبدناهم نو نه به مونږ عبادت کوو د دوی هم کې څوک راځي د دې فرشتو به مونږ عبادت نه کولې د دې سینټس چې کوم زمونږ لیډرز دي او د دوی کومې خبرې مونږ منو چې کوم په ښه بد دوی مونږ ته ښیي هغه مونږ منو په پټو سترګو وداوټ سوچ وداوټ تھنکینګ او د دوی به مونږ عبادت نه کولې پخوا به د عیسی علیه السلام عبادت نه کېدې که چېرته رحمان نه غوښتې دا خو رحمان غواړي ځکه دا هر څه کېږي. الله تعالی په کامنټ کوي ما نشته لهم دوی د پاره بذالک په دې خبره کې دا چې کومه خبره ده د دوی په دې کې د دوی د پاره هیڅ علم نشته هیڅ نالج نشته بغیر دلیل دوی دا خبره کوي ان هم الا یخرسون او نه دی دوی مگر یخرسون صرف اندازې لګولو والا خلک یخرسون comes from the word خرسا اور خرسا هغه کس ته ویل کېږي چې کم اندازې لګولو کې تکړه فار ایگزامپل د یو اونې مخامخ ودرېږي هغې کې ډېرې زیاتې یا د کجورو اونۍ یا د کیلو اونۍ هغه هغې ته وګوري او وایي په دې کې به دونه کجوري صرف یو اندازه لګوي اندازتن هغه یو حساب ولګوي چې آی ګیس په دې کې به دا دونه نمبر اف ډیټس به پکې صرف حساب صرف اندازې لګولو والا خلک دي دوی یا خرسون خبرې دوه قسمه ای یو د دلیل سره خبرې او یو د اندازې سره خبرې زموږ د روزمره خبرې چې کوم دي هغه اکثر د اندازې سره ای موږ اندازتن وایو چې نن په اسمان کې وریځې دي کیدی شي اندازه ده چې نن باران وشي دا یو اندازتن خبره ده دغسې موږ د خپل د خیالاتو باره کې هم اندازې لګولی شو 100% هغه ټیک نه خو خیالاتو کې زموږ سره راشي موږ وایي اندازتن دا داسې کیدی شي خو په دین کې په علم کې په عبادت کې اندازتن خبرې نشته هغه خټوس د دلیل خبرې دي او دا چې کومې خبرې دي د خلکو پری ډیسټینیشن ورته ویلې کېږي چې د خپل هرې ګناه الزام الله ته ورکوي که الله نه غوښتې نو دا چوری به نه کېده دې کس په چوری نه کوله دا خو الله تعالی په حکم دی ځي او دا چوری کوي د الله په حکم دی لاړو دا بل کسې ویشتو he shot this man اور هغه مړ شو د الله په حکم مړ شو نو ګناه خپله وکي اور الزام الله ته ورکي الله تعالی وی دا چې کومې خبرې دي ستاسو بغیر علم دا صرف اندازتن خبرې دي چې تاسو الله ته د خپل اعمال یو الزام ورکي یو بلیم ورکي چې دا الله غوښتل نو ځکه ما دا وکړو الله غوښتل ځکه ما دا ګند راواغسو دا بل کس مې شوټ کو هغه مړ شو دا هغه مرګ خو الله لیکلی و زما په لاس نو دا خو الله لیکلی و دې کې زما څه قصور دی دې خبره ته پری ډیسټینیشن ویلی کېږي ان ماډرن ټرمز
and predestination is very common. او د دې ډېر زیات صفا جواب دی په قرآن کې over and over again چې الله تعالی موږ خلیفه پیدا کړي یو، موږ سره یو چویس دی، موږ سره free will دی چې څه کې کوه. Nobody is going to stop you. دا نه کېږي چې څه ګناه کې ستا لاس او خپې به الله مات کړي. دا دنیا ستا ایگزامینیشن هال دی. په ایگزامینیشن هال کې ټیچر چې کوم یا بالکل خاموشي که ته څه تپوس کې هغه تعالی جواب نه درکوي. او دا دنیا زموږ ایگزامینیشن هال دی. ته څه کې په کومه لاره ځې، په هدایت ځې که په ګناه ځې، که په هدایت ځې الله تعالی هدایت اسانوي، که په ګمراهۍ ځې الله تعالی ګمراهي اسانوي. The choice is yours. چې په کم باندې ځې ځه. Nobody is going to stop you. Allah بتا نه. Allah is not going to stop you. چې څه کې کوه. خو حساب کتاب بکیږي د ورځ په آخرت بکیږي. او د هغې سره سره د ټولو سره یو وخت دی، یو وخت مقرر دی. هغه چې ختم شي بس بیا به د هغې کس حساب کتاب شروع شي. د هغه موت راشي بس هغه حساب کتاب شروع شو. د هغه سر به بیا دا حساب کتاب کېږي چې تاسو څه کړي په دنیا کې. خطا سوی د رحمان په باره کې چې زه کوم ګناه کوم دا د الله په حکم کوم. دا د الله یس الله په حکم هر څه کېږي خو ستا په چویس باندې شوی دی. اول ستا چویس و بیا د الله حکم و چې دا ګناه مونږ کوله نو اول زمونږ په چویس شوی ده بیا د الله په حکم شوی ده. وقالو اور هغوی وی لو شاء الرحمن که وغواړي رحمان ما عبدناهم نو نه به مونږ عبادت کړی وي د دوی. اوس هم چې کوم دی دا فرشتو طرف ته اشاره ده، د سینټس طرف ته اشاره ده، عیسی علیه السلام طرف ته اشاره ده، د هر قسم معبود چې کوم دوی عبادت کړي د هغې طرف ته اشاره ده. ما الله تعالی په کامنټ کې ما لهم بذلک من علم نشته د دوی دپاره په دې خبره کې څه علم انهم الا ندی دوی مگر یخرسون صرف اندازې لګولو والا خلق دي. یخرسون also means they're very well spoken. نو که په دنیا کې دوی سره ته په ډیبیټ شي on predestination دوی به تاله ډېر ښکلی لیکچر درکړي بیکاز دا ډېر اندازې لګولو والا خلق دي. دوی اندازې ډېرې on point دي او ډېر well spoken دي اور په هره خبره کې به دوی الزام الله ته ورکوي. ام آتیناهم آیا مونږ ورکړی دی دوی ته. دا اوس یو سوال دی. ام آتیناهم یا مونږ ورکړی دی دوی ته کتابن یو کتاب من قبله د دې نه مخکې یعنی د قرآن نه مخکې مونږ دوی له یو کتاب ورکړی دی. فهم پس دوی به هغې کتاب ته مستمسکون د مضبوطۍ سره نیولی دی هغه کتاب. دا هم اکه لفظ دی چې کوم په سورې البقره کې راغلی دی. فقد استمسک بالعروة الوثقی نو پس ته مضبوطۍ سره ونیوی د الله رسی یعنی د الله قرآن. نو آیا مونږ دوی ته د قرآن نه مخکې یو کتاب ورکړی دی او دوی هغه کتاب د مضبوطۍ سره نیولی دی نو ځکه دوی دا قرآن نه مني او دا رسول نه مني چې they're holding on to their book tightly. مستمسکون مضبوطۍ سره نیول and مستمسکون دا مطلب نه دی چې ته کتاب په لاس کې ښه ټایټ ونیوي نه بلکې د دې دا مطلب دی چې ته دا کتاب دلیل چې د دې کتاب چې څونه احکام دي او څونه ټیچنګز دي هغه ته په خپل زندګۍ کې راولي او د مضبوطۍ سره راولي. زموږ دپاره الله تعالی دا لفظ استعمال کړی چې قرآن فقد استمسک بالعروة الوثقی نو ونیوی دا قرآن د الله تعالی رسی د مضبوطۍ سره په دنیا کې په خپل ژوند کې په خپل ډیلی روټین کې د دې احکام په خپل زندګۍ کې راولي. نو آیا دوی دپاره ما یو بل کتاب نازل کړی دی د قرآن نه مخکې نو پس دوی هغه کتاب د مضبوطۍ سره نیولی بل نه بلکې قالو هغوی ووی انا بېشک وجدنا مونږ ممتلي دي آباءنا خپل باپ اور آبا او اجداد علی امتین په یو طریقه په یو ډایرکشن په یو فوکس په یو دین باندې و انا او مونږ علی آثارهم د هغوی په نشاناتو باندې مهتدون هدایت یافته یو. الله تعالی اول سوال وکړي چې دوی دا دونه پخته په خپل دین باندې ودرېدلي دي نو آیا دوی له ما څه بل کتاب ورکړی چې هغه دوی د لاسو سره ښه ټایټ نیولی دی. الله تعالی په نیکسټ آیت کې خپله جواب ورکړي چې نه هیڅ کتاب نشته بلکې څه آبا او اجداد دین دی فیملی ټریډیشنز دي در کلچر دی هغه دوی نشي پرېښودی. نو دې آیت نه موږ ته پتې لګي چې د انسان د هدایت دوه ذریعې دي یو دی کتاب او یو دی خاندان.
د دې 2 شیزونو نه هغه ته هدایت راځي د هغه پرسنل لایف ته. نو یو د کتاب چې کوم دین دی د الله د طرف نه دی، او یو هغه خپل مور او پلار ته ګوري، نیا نیکه ته ګوري، ابا و اجداد ته ګوري، خپل ټول فیملی کلچرز ته ګوري، ټریډیشنز ته ګوري، او د هغې نه د هغه زندګۍ ته هغه هدایت راځي. نو د انسان دپاره د هدایت 2 طریقې دي. ټولو کې بهترینه څه ده؟ of course ټولو کې بهترین د الله کتاب دی، دین دی. ایون دو که ته یو مسلمان کور کې پیدا شوی، ستا مور و پلار پریکټسنګ مسلمز دي، بیا بم ته خپل جرنی ته به خپل سفر خپله کې قرآن طرف ته. هغوی ته لفظ به لفظ قرآن احکام نشي پڑھاولی. یس تاله به ښکلې ناظره وکړي، د ټرانسلیشن لپاره به دل یو ټیچر هم ونیوي، ته به قرآن په ترجمه هم ختم کې، تفسیر انتظام به هم درله وکړي، بټ ایٹ دی اینډ قرآن ته کېناستل، هغې باندې غور او فکر کول، هغې له توجه ورکول، خپل زندګۍ ته هغه راوستل ایز ان اډلټ چې ته خپل پریکټیکل لایف کې مصروفه شې. هغه وخت کې ستا مور او پلار تا پسې منډې نشي ویلی چې قرآن ووایه، روزانه قرآن وایه، کوشش کوه چې روزانه ته یو نیم رکوع ضرور وې، په ناظره به ووې، په ترجمه به هم ووې، خو هغې باندې ته هغه څه غور و فکر نشي کولی، د قرآن هغه فایده ته خپل زندګۍ ته نشي راوستی. قرآن فایده مونږ ته کله ملاویږي ان اصل ان ریل ټرمز، قرآن مونږ ته کله فایده مند پروف کیږي چې کله مونږ هغې باندې غور و فکر کوو. مونږ چې کله قرآن وایو په ناظره باندې، یس مونږ ته ثواب ملاویږي، یو حرف یو زبر زیر مونږ ته 10 ګنا ثواب الله تعالی را کوي، زمونږ عملنامه کې لیکلی کیږي، فرشتې مونږ مصروف ساتلی، خو هغه زمونږ صرف ثواب کیږي، صرف ثواب. فایده کله ملاویږي؟ فایده اله ملاویږي چې کله مونږ په قرآن باندې غور و فکر کوو، په قرآن پوه شو او یې باندې عمل وکړو، فایده اله ملاویږي. نو د هدایت 2 طریقې، یو د دین د الله کلام او یو د خاندان رسم و رواج. د خلکو خپل آبا و اجداد دین نیولیو، بلکې نه، قالو هغوی ووی انا بشک وجدنا مونږ خو ممتلی دي آباءنا خپل آبا و اجداد علی امتین په یو طریقه، په یو ډایرکشن باندې، و انا او بشک مونږه علی آثارهم د هغوی په نشاناتو باندې مهتدون، مونږ هدایت یافته یو. وکذالک اور امدغسی، دا څه نوې خبره نه ده، امدغسی ما ارسلنا ندی مونږ رالیږلي من قبلک استانه مخکې صلی الله علیه وسلم فی قریتن پس بستی کې من نذیر یو ډرانې والا، یو وارننګ ورکولو والا، الا مگر قال وی با مترفوها د هغې خوشحاله خلک. مترفوها لفظ has come again and again in the Quran. داغه ایلیټ خلکو ته ویلی کیږي، د معاشرې چې کم اوچت ایلیټ خلک چې کم په یو ډیلوژنل تاټس کې اوسیږي او د هغوی خپل یو ببلي، هغوی هغې کې دننه اوسیږي، خوشحاله خلک یي، او هغوی وایي چې نه نه ته سم ووایې، موږ د خپل مور و پلار او د آبا و اجداد دین موږ نشو پرېښودی. انا وجدنا بېشک موږ ممتلي دي آباءنا خپل باپ دادا علی امتین په یو دین باندې، په یو طریقه باندې، و انا او بېشک موږ علی آثارهم د هغوی په نشاناتو باندې مقتدون اقتدا کولو والی یو. مقتدون لفظ comes from قدوه، او قدوه څه ته وایي؟ قدوه means امام. امام د شاته چې کوم خلک ودرېدلي هغوی ته څه وایي؟ مقتدي. هغه د امام پیروکاري، امام الله اکبر نو مقتدي هم الله اکبر، امام چې په رکوع شي نو مقتدي هم په رکوع شي. نو مقتدي اقتدا دا 2 لفظونه دي او د دې مطلب دی پیروي کول. نو مونږ د خپل آبا او اجداد چې کوم دی مونږ د هغوی اقتدا کوو، مونږ د هغوی پیروي کوو، مونږ د هغوی مقتدي یو، او زمونږ آبا او اجداد زمونږ امام وو، نو مونږ خپلې لارې نشو بدلولی. الله تعالی به یو ډېر زبردست جواب ورکړي. قال پیغمبر ووی صلی الله علیه وسلم اولو کیا اگر جئتکم ما راوړې دی تاسو ته، اگر چې ما راوړې دی تاسو ته بأهدا زیات هدایت والا طریقه. بأهدا از لایک کمپیریټیو، تاسو کمپیر کوي دا قرآن د خپل آبا و اجداد سره. بأهدا ما راوړې دی یو زیات هدایت یافته کتاب، مما د هغه څه نه وجدتم چې کم تاسو ممتلي دی علیه په هغې باندې آباءکم خپل آبا و اجداد.
قالو اغوی وی انا یقینا مونږ خو بما په هغه څه ارسلتم چې ته ورسره رالېږلی شوې به د هغې نه کافرون انکار کوو. مونږ نه اورو ستا قرآن، مونږ هغې ته اړو غور و فکر هی نه کوو چې د څه سره م ته رالیږلی شوې، که هغه زیات ښه دی که لږ ښه دی، وي ډونټ کیر، خو چې ته هم د څه سره راغلی د هغې نه مونږ انکار کوو. سټریټ اوی انکار. د نبی علیہ السلام خبره اړو وانه اورېدلی شوه، قرآن اړو پیش نه شو، او صرف چې ته څه سره م رالیږلی شوې د هغې نه زموږ انکار دی. فانتقمنا، نو د الله تعالی انتقام هم ډېر سخت دی. د الله تعالی د کلام نه انکار کول څه هلکه خبره نه ده. فانتقمنا، پس مونږ انتقام واغستو منهم د هغوی نه. فانظر، نو پس ته وګوره کیفه څنګه کانه شوې د عاقبة المکذبین، انجام د جټلاولو والا څنګه شوی دی انجام المکذبین د هغه خلکو. مکذبین هغه کس ته ویل کېږي چې کم یو بل کس ته دروغجن وي. یا رسول الله ته وګوره چې مونږ څنګه بدل اغستلی دی د انکار کولو والا خلکو نه، د دروغ ویلو والا خلکو نه. Allah Ta'ala دې موږ له په قرآن باندې عمل کولو توفیق راکړي. And may Allah makes us the people of Quran. د قرآن والا خلک دې الله موږ جوړ کړي، اور الله دې زموږ نه پریکټیکل واکینګ قرآن جوړ کړي، زموږ اعمال کې زموږ په ډیلی روټین کې قرآن ښکاري او خلک موږ ته ګوري، هغوی ته د قرآن یو آیت یادیږي. آمین یا رب العالمین. بارک الله لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.